د سیرت او د ژوند اهمه برخه هغه د مدني دور ده. هغې کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کومو حالاتو سره مخامخ و. هغې کې درې غټې خبرې دي. یو مرحله چې دی نو هغه د اسلامي معاشرې تشکیل دی چې الله عز وجل اسلام او د اسلام دعوت له ځای ورکو او د اندروني فتنو نه الله تعالی بچ کړه او د وسط بیروني خطراتو فتنو سره مخامختیا ده. مسلمانانو الله تعالی غلبه ورکړه، هغوی موقف چې دی نو درست ثابت شو او دارنګې چې دی په سرزمین عرب او په جزیرة العرب کې اسلام ځای ونیو او خور شو. دویم مرحله د لوی دشمن سوه چې هغه د نورو ملکونو ته د اسلام دعوت و، هلته ورسېدو. د هغې په نتیجه کې ډېر خلک اسلام ته راغی او آخر چې کومه غټ موڼ یا غټ رکاوټ چې د مکې فتح وه الله تعالی هغه وکړه او د هغې په نتیجه کې چې څومره رکاوټونه هغه د مخې نه ختم شو. او درېیمه مرحله چې دی نو هغه بیا د مکې د فتح نه وروسته د مختلفو ډلو په اسلام کې د داخلې ده چې خلک خود به خود وس راځي اسلام کې داخلیږي. مدینې ته چې نبي صلی الله علیه وسلم ورسېدو هلته د خلکو درې قسمونه و. یو خالص صحابه کرامو چې د مهاجرینو په شکل کې د مکې نه تلي وو او هلته چې کومه مقامي وو هغه انصار وو. دا صفتي نومونه وو. مهاجرین هجرت یې کړی د الله د دین لپاره، انصارو مدد او نصرت کړی د الله تعالی د دین او د الله تعالی د دیندارو ملګرو. دویم قسم هغه مشرکان او کافرو د مدینې چې خپل ابایی خلکو، خپل لوکل او مقامی خلکو، هغوی لا اسلام نو قبول کړی، په خپل دین باندې وو. دا یوه طبقه وه. دریم یهودو دا ټیک ته چې د مدینې د خلکو سره د ډېر وخت نه دغه و د اوسېدلو ناسته پاسته وه، خو دومره وه چې هغوی خپل علاحده شناخت او خپل پیژنګلو ختمه کړل نه وه، بلکې هغوی به بیا هم په خپل زوړ دل باندې برقرار وو، په یهودیت باندې به یې فخر کو او بلکې دا به هم وي چې دا د عربو د امیان خلک چې دی نو د دوی مالونه په خسخاله سخرۍ د دې د سره د تپوس څوک شته نه او د الله طرفه هم زموږ نه څوک تپوس نه کوي چې ګینې دا دې ولې وخوړل، دا موږ له جایز دی. او مختلف قسم دغه به یې کولې، دا خبرې به یې کولې. کوم چې مشرکین نو په دیو کې د ټول نه زیات عداوت والا د نبي صلی الله علیه وسلم سره هغه خلک وو چې هغه د عبدالله ابن ابی ډله وه. دا سړی چې و نو دا د اسلام او د نبي صلی الله علیه وسلم د تلو نه مخکې د عربو د انصارو په خپل منځ کې د مدینې د خلکو یو جنګ و، بعاث ورته وي، په کې ډېر مړي شوي د دواړه طرف نه او دا جنګ هم ډېر اوږده زمانه تېر شوی نو بیا دوی په خپل منځ کې یو صلح وکړه او د هغې صلحې په نتیجه کې قابو وه چې ویې چې موږ اوس ځو او بس دا حج کوو او د دې نه چې واپس راشو یا خپل څه مشورې وي چې دا وشي نو موږ به د مدینې یعنې د یثرب د اجتماعي او د قومي مشرۍ پګړۍ چې دی نو عبدالله ابن ابی ته ورپسې راوو. دا فیصله شوه. بیا په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نو د نور مخې ته د ډیوې څه حیثیتي، د نبي صلی الله علیه وسلم مخې ته د عبدالله ابن ابی بیا څه حیثیت پاتې شو. نو هغه حقد او حسد او کینه در راواغسته او د مسلمانانو خلاف به استعمالوله. یهود چې نو هغه درې ډلې وي، بنو قینقاع د دوی د خزرج څه چې دی نو باقاعده حلف او معاهدې وي او دوی په مدینه کې دننه اوسېده. بنو نذیرو دا د هم د خزرج د ډلې چې دی نو د هغې حلیفانو او دوی هم د مدینې پر یو خوا شا کې دیره خو په خاص داخل مدینه کې نه و. بنو قریظه هم د مدینې نه بهر طرف ته او دا چې دی نو د دوی د کلي علاقې چې دي دا د اوس قبیلې چې دی نو د هغې سره حلیفانو دوی هم د مدینې په آس پاس کې اوسېده. د دې ټولو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی نو اولنی کار یې څه وکړو، وایي مخکې دا خبره تېره شوې وه چې نبي صلی الله علیه وسلم مدینې ته راورسېد، د جمعې ورځ وه، بنو سالم په محله کې مونځ وکړو، بیا مسجد نبوي دی خواله راغی، دلته جومات مومات خو نه و، د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې دیره شو او بیا د اولنی قدم په طور باندې چې کوم کار کړی دی نو هغه د جومات شروع کړی ده. دلته یو ځای هغه خوښ شو او هغه ځای چې دی نو د دوو یتیمانو هلکانو د هغوی نه په بیه واغستو او دارنګې په خپل هم د هغې په جوړولو کې دغه واغسته حصه او صحابه کرامو هم دغلته اولنی د اسلام مرکز جوړاو.
دا د المسجد النبوي المبارک المیمون السعید الشریف او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د انصار او د مهاجرین سره په شریک کارم کا او دا یو شعر به په خله باندې وو چې اللهم لا عيش الا عيش الاخره یا الله بل ژوند نشتی سوا د آخرت نه فاغفر للانصار والمهاجره ته وبخي انصار لرهم و مهاجرین لرهم دا ترانه وا د دې جذبي او د دې ایمانی حرارت هغه اظهار چې په دغه موقع باندې د اسلام مرکز جوړیږي د دې جمعات ته کم ځای چره د کم ازمکه په دې کې څه د پخوانی زمانه قبرونو د کافرانو مشرکان نبی صلی الله علیه وسلم بس دا چې کم مخې لراځي په کې ساډو کې مډو کې بس لري کې بل ځای ویسي او کوم ونی منی ویسه بوټي موټي وبکې وغیرہ کی کریا نور څه نو هغه استلری کړه او دا ځای بالکل اوار کو چې کله دا اوار شو نو د دې د قبله په وخت کې بیت المقدس طرف ته وای نه شام طرف ته او د دې د لاندې ډي پی سي چې د کانو وشو او بره د ځمکې نه چې دینو دا خټه او کچه خخته و د خخت بلاکونه دا غینه چې دینو جمعات جوړ شو او په چت باندې د کجورو د سانګ واچولې او دغه سي د کجورو چې دینو بشونو پی او لاندې نه چې دینو تقریبا دغه چې کومه پیلری وي یا کومه ستنی وي نو اغم د کجورو وي او درې دروازې پکې چې دینو پرې خو دی جمعات ته دا جمعات په هغه وخت کې د اسلام مرکز او د دې وګدواله چې د سي دي نو دا تقریبا یو نیم سل غز او سل د شریعت د غز مطابق نه د سلاسه نو تقریبا دغه جوړیږي 50 غز او په پټواري چې شنو دغه تقریبا یو نیم سل فوټه د دې وګدواله نو دا خو کافي فاصله ده خو کافي زیره دغه وخت مطابق نبی صلی الله علیه وسلم په دې خیال جوړ کو چې ان شاء الله خلک را روان د اسلام ته ولی مرکز ولا پکار دی دارنګ چې دی نو د دې د کوم چې پلنواله نو دام قابو دغه د سل عمر سل پوره نو خو بهر حال دومره پوره قابو کېده د دینه چاپیرا د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د پاره کوټې جوړې شوې او هغه په هغه وخت د نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره ودونه او تقریبا ارسو چو خو بهر حال دغه د پاره حجرات جوړ شو ایت حجرات ویل کېږي او دغه نفس بیا نبی صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاری زمو د کورنا الته چې درو منتقل شو دا یوازې جماعت نه ولکه دا یو د اسلامي مرکز چې په دې کې به یک وخت د هغه خلکو د پاره د اوسېدو گنجائش او ځای هم چې کومه به عصري او د غي زین او د یو زره بل زر ناغلی اسلام قبول کړه او دلته علم حاصلو هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم د وې د پاره بهر پکې داسې یو چبوترا یو صاحبان جوړ کو هغه ته صفه ویلا او پای کې به یک وخت شپېته نواله تر د ځینی تاریخونو مطابق د 300 پورې کسان پای کې اوسېده دا خلکو په jihad کې من ټول نمخ کې او دغه چې دنو قران به یاداو قران به زدکاو نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره معمولات او څومره تعلیم هغه به ټول نمخ کې دی خلکو په دماغو کې چې دنو زایو او عملاً بچ د اسلام د عیانمو دغه سره سره د مسلمانانو د مشورې یو ځای هم او دارنګ چې دینو د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره الله عزوجل د مانزه در غونډول د پاره پړه کې دی ته واچول چې څه کار وکوي یو صحابي دی عبد الله ابن زید ابن عبد ربه نبی صلی الله مشوره کوله مانزه د پاره بسنګ چل کو نو چاوي چې دا ولنې کال د هجرت تقریبا صحیح خبردار چې ولنې کال له چیرې مونږ بټلې وو چاوي چې س سیس به ډنګو سنغاره وغیرہ نبی صلی الله د ټولې د غیر مذهب او طریقې دي دا نشو کوله بیا پکې وره اداره را چې کله د مانزه ټیم شنو یو کس چې چا غټ आवाज یا به و چې الکا مون تیار دی پښتو کې دا مطلب دی راځي ولا نو پدی باندې صلاح وشوا خو عملاً په شروع شوی نه ده پدې کې خلق خپل کورون تلاړو دا صحابي دی عبد الله ابن زید ابن عبد ربه د خوب ولدو خوب کې ولد چې ماته یو کس راغی چې راغوي چې ته د څه کلمات وایا څنګه کلمات هغه د الفاظ وی چې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله دا څنګه چې د اذان کلمات دي دی وی د چې د خپل خوب واورو عمر رضی الله عنه راغی وی اذا الله رسوله ما هم دقه خوب لیدل خدای زمانه را مخ کې شو ما هم دقه الفاظ لیدلی پس دا د مسلمانانو د پر اذان شو دا د منځ د ربللو د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق او د تایید مطابق د مسلمانانو د پاره دا د همیشه د پاره چې د اذان او د اعلان یو طریقه شو او دا هغه طریقه ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه نه والا تر د نن وخت پورې په دنیا کې په هر ګټ کې پرې باندې عمل را روان دي الحمدلله 15 وخت چې دنو کوم اذان ده نبی صلی الله علیه وسلم د مؤذن بیا فضیلت بیان کړه بهر حال
د دې نه وروسته اهمه مسله چې ونه هغه دا ده چې د دې مسلمانانو د نوي مهاجرین چې راغلي دا خو یو باقاعده ریاست شو الله تعالی خپل دین غالب کو نو د دې لپاره یو منصوبندي پکار ده د مهاجرین د دې خو نه کور شته نه چې دینو د ډیرو نه بچي ملته پاتې شوي دا رنګ چې دینو د دې کاروبارونه نشته دوی بدلته څنګه ژوند تیروي د مدني ریاست د ابتدا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دومره خسته طریقه دا مشکله مرحله سره ورسوله چې د مهاجرینو د انصارو په منځ کې د مواخات په نوم باندې یو معاهده وکړه او د هغه مواخات مطلب دا چې یو مهاجر او یو انصاری صحابي د په خپل منځ کې رور وګرځاو او دارنګ د هغوی په منځ کې چې د داسې معاهده وه چې که فرض کا په دیو کې یو مري نو دا بل به باقاعده د هغه میراث کې حصهداري او دا تقریبا د هجرت د 2 کال پورې دا حکم او قانون لاګو او هغه انصار صحابه په دې باندې تاسو په بهترین انداز عمل وکړو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ خپل قصه کوي امام بخاری نقل کړی دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د او د سعد ابن ربیع په منځ کې مواخات وکړو وی سعد ابن ربیع عبدالرحمن ابن عوف ته وی چې بری انصار کې ټول نه زیات مالدار زېما زه د خپل مال په 2 ځای کومه نیم بستا شي نیم بزما شي دا جذبه د په مختزمکه باندې د دې اسلامي معاشري او د مدینه ریاست نه بغیر په مختزمکه بل ځای باندې چانه دلدل نسترګې لیدل دا نه غوګونه اورېدلې ده او بیا ورته د دینه بل یو ډېر مشکل افر وکړو وې زما 2 بیبیانې دي 2 ښځې مې دي ته وګوره چې کومه ورې خوښه شوه نو بس هغه ما ته وښایه ما ته نوم والا او زه به له طلاق ورکړم او ته په نکاح باندې والا دا د دې نظیر په دنیا کې څوک نشي پیش کولی وایي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورته وویل چې بارک الله لك فی اهلک و مالک الله دې ستا په مال کې او ستا په کور کې او ستا په بچو کې او په اهل و عیال کې برکتونه واچوي این سوقکم ستاسو بازار کوم ځای کې دی دا داسې بالکل د مواخات دا مطلب نه و چې غلط مطلب او غلطه پیدا لي د چا د مجبورۍ نه یا د چا د ښو اخلاقو نه زمونږ په معاشره کې دا کار دی چې خلک د خلکو د ښو اخلاقو نه غلطه پیدا والي بیا مثال په تور یو سړی د هغه اوبه نشتي بل ول اوبه ورکړې دی ښه کار وکړو خو عموما داسې شوي ده ډېر مثالونه داسې شوي دي چې د هغې نه وروسته پې هغه سړي دعوه کړله وایي دا خو زما وي نو دا ګوره د ښو اخلاقو نه غلطه پیدا اخیسته دي لکه تاسې ښه وکړو یو سړی د مثال په تور چاله لار ورکړه چاله مثال په تور باندې بل یو داسې ښېګړی ورسه وکړه هغه ځي او بیا د هغې نه غلطه پیدا لي دا نه ده په کار د اسلام خوی نه دی د مسلمانۍ نه دی دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د صحابو خویونه نه دي ما ته وی چې ما ته بازار وخایا وای دره د بازار راوخو د بنو قینقاع دا د یهودو بازار خو بهرحال مسلمانان صحابه د ټول د مدینه خلک به ورته ولا نو وی عبدالرحمن بن عوف سوزله هغه بازار ته لاړو تجارت به شروع کو او وای دا غسر څو ورځې پس چې دینو اضافي د کوچ سوي پنیر سوي دارنګ چې دینو غوړی سوي د نور سيزونه او بیا ورځ راغې وای داسې د زړه غونډه جامې یا د زړه سيزونه رنگ غونډه پیو زعفران یار څه چې و نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ما هیم عبدالرحمن د سدي نو هغه وی چې ما واده کړی دی ګوره دا د مدني ریاست یو عجیبه منظر دی او نقشه ده دا چې کومه شریعت مونږ ته کومه خبرې کړي دي کنه کومه معیارات مونږ ته خولې کومه اس او پیز مونږ ته خولې 1400 کاله مخکې دنیا نن کرونا هغې ته محتاج کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په غم خادۍ کې انتهایی د سادګۍ حکم کړی دی غم کم دانه د ټول مخلوق خبر کا بس خپل وس مناسب خپل کلی له خپل چم گاوند له محلت له خپل یارانو دوستانو له خپل وس مناسب روټي وکا او که په کلی کې ټول خلک خبر نه کې نام خیر دستان نږدې گاوند دستا وس نه کیږي بس خپل وس مطابق کار وکا عبدالرحمن بن عوف واده کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه خبر صرف هغه ظاهري رنگ منګ په وې د څه چل شوی دی واده مې کړی دی وې کم سقط الیها مہر دی ول سمره ور کړی دی وې نوات من ذهب د سرو زرو د کجوري د اډو کې عمر سر زر مې ور کړلی دومره سادهګي وه بهرحال د غنو غنو چې دی نو دغه دا په دې موقع باندې شریعت دغه حوصله افزایی نه کوي ډیره حوصله افزایی نه کوي بیا دغه د انصار او د مهاجرینو د روانو په منځ کې معاهدې وشوې ډېرې ښایسته ښایسته معاهدې وي او د هغې سره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته ابتدایي چې کومه خبرې وکړه ټول د مکارم اخلاق دي مکارم اخلاق څه ته وایي ښایسته اخلاق پکار ده چې موږ د دې خپل کلي خلک اولا او بیا نور مسلمانان ته د دې په خپله مو وایو هغوی په دې باندې په خپل عمل وکړو هغه ښایسته اخلاق څه
رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سړی ته پوښتنه وکړه الله رسول کوم اسلام به ډېر ښه نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی اسلام دا خون کوي چې سړی روټۍ ورکول شي سلام کول شي که پیژنې سو کو کنه پیژنې دیسي سلام کوه دیسي روټۍ ورکوه دغه ستا بهترین اسلام دی عبد الله ابن سلام رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته ول غینه ولنې خبري چې ما واورېدې او ما د مخ مبارک ته وکړ ما و چې دا دروغجن مخ نه دی او ولنې خبري دا کوي چې خلکو سلام عام کوي خوراک ورکوي ډوډۍ ورکوي مونږ کوي د شپې د خپلوانو سره رښتې پالي او تاسو جنت ته داخل شي په سلامتیا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې دا فرمایلی جنت ته باغ سړی نه ځي چې ګاونډي ته تنگ دی دای فرمایلی چې کوم مسلمان د لاس او د جبر بل محفوظ نه دی د سره مسلمان نه دی دای فرمایلی چې پتا سو کې سړی دغه پر مؤمن نشي کېده تر څو چې رور لا باغ شي خوخ نه کې رور مسلمان ل چې کم ځان لا خوخي دیم فرمایلی چې مسلمانان د یو سړی او د یو وجود په شان دي که پرس که په وجود کې سترګه مثلا زخمی یا هغه ته تکلیف نه ټول بدن ته تکلیفي د سینه چې باقي بدن سترګې ته وای چې بس ته ځان لګور مونږ پکې نه یو نه خپام زی هسپتال ته زی کیس د سترګې خو خپې روان یلته هسپتال ته د خپې د سترګې رسي دا د ټول مسلمانانو وجود د یو سړی په شان دي دارنګ مسلمانان وای د یو آبادی په شان دي د یو دیوال په شان دي چې د خښتو د بلاکونو یو بل رانی ولې یو فرمایل چې بغض بنه کوي حسد بنه کوي یو بل ته بشا کوي نه د الله بندگانو رونه جوړ شي او د مسلمان د پاره دا جایز نه دی چې د بل مسلمان سره د درې ورځې زیات ورانه وکي کله کله انسان زړه خپه شي خیر دی د درې ورځې پورې شریعت اجازه ورکړه دی د خفګان دا غینه خو نه دی ورکړه فرمایي چې مسلمان د بل رور د ظلم په نه کوي اسپاری به بل تنه دارنګ چې د چا یو حاجت څوک د رور مسلمان په حاجت کې ولګي الله ور د حاجتونو پوره کی او څوک چې مسلمان نه مشکل لري کې الله بدنه د قیامت په مشکلات کې مشکل لري کې څوک چې مسلمان پرده واچي الله په باندې پرده واچي دایو فرمایل چې ای پزمکه والو تاسو رحم وکي اسمان والو په تاسو باندې رحم وکي دایو فرمایل چې مسلمان هغه ته نه وي چې دیر په خپل په غزیدل خو سملی او مولډي او د غونډي دی وګي د پخوا کې او دایو فرمایل چې مسلمان ته کنځلې کول پیسخت او د جنگ کول کفر دی دایو فرمایل چې د لار نه د تکلیف شی لري کول د صدقه ده بلکې دا د ایمان شعبه ده او د ایمان څنګه ده دارنګ فرمایي چې صدقه چې ده ګناهونه او خطاګانې وجني ختمه دي سي ختمه لکه څنګه چې اور باندې وبو واچو دا وبد اور ختم کی دارنګ کم مسلمان چې بل مسلمان له جامع ورکړي او هغه مثال دغه جامع نه وي الله بده ته د جنت شین لباس ور واغستای کم مسلمان چې چاله روټي ورکړه چې وګو الله بده ته جنت ته میونه میوي ورکی کم مسلمان چې چاله وبو ورکړي چې تګو الله به ته د هغه شراب نو وبو ورکی چې کما مهر شوی هغه مخکې ول چې خلم نه ورول او دایمو فرمایل چې تاسو د اور نزان وساتئ اگر کده کجوري یو ټوکړه ولې نه دا دومره خیسته خبرې وی کنه چې د مدینه خلک او په دغه معاشره کې خلک ته دې قسم خبرو سره آشنا نه و هغه په معمولی خبرو په یو بل باندې اثر نه کوله نو کتا سو د اور نزان ساتئ نه د کجوري په یو ټوکړه باندې ځان وساتئ قدام نه مومي نو خیسته خبره خو کولای شي کنه د خپل جبه او د خپل خلې د ضرر نه بل بچ کا دم سره پر لوی صدقه ده بهرحال په عبادت باندې په فضایل باندې په دې باندې ترغیب ورکو او د دې په نتیجه کې صحابه کرام هغه بشره د اخلاق هغه اعلی مرتبه ته ورسېده چې بیا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې څوک په چا په ستل غواړي نو په مړو پسې دی لاړ شي په ژوندې باندې هیڅ قسم اعتبار نشته چې دی په کوم اړخ باندې پاسي سباله په کوم دغه کې خدای خبر چې د نس جوړیږي او وای دغه مړي هر څوک نه یادومه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری یادومه چې په دې امت کې غوړه خلکو زړونه پاکو علم جوړو تکلفات کمو الله د خپل پیغمبر د صحبت لپاره او د خپل دین د اقامت او د قیمول لپاره غوړه کړیو چن کړیو دا غوي فضیلت پیژنې په غوي په ور پسې شي څومره چې د ناممکن دا غوي اخلاق او د غوي سیرت خپل کوي ځکه چې غوي پسې د لار باندې ځکه پسې د لارو چې قائد او دا غوي چې کم تربیت کوون کړي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ول خیسته اخلاق ورکي هغه د ټولو خیسته صفاتو چې دنو جامعو د ټولو فضایل چې دنو راجمع کوونکو الله مکارم اخلاق ورکړي ادي وجنه هغه پسې چې کوم معاشره تشکیل کړه هغه د دې اخلاقونه جوړوا بیا د يهودو سره معاهده وشوه چیرې يهود چې دنو دا به د مسلمانانو سره یو ډله یو امت په حسابيږي دا په مدینه کې چې دنو دې ته تحفظ اصلي د مدینه حفاظت په پټولو باندې دغه لازمي د مظلوم مرسته وکاو دلته بچ دنو د ظالم او د ګناګار ملګرتیا نه کو په دې باندې چې دنو دغه شو د يهودو سره معاهده وشوه او بیا د غین رستا
اسلام چې دی نو هغه ورو ورو خورېږي. نبی صلی الله علیه وسلم د خپل حفاظت او د خپل دغه نه غافل نه دی او د هغې سره سره د اسلام د دعوت په پرمختګ کې چې کوم رکاوټونه دي هغه هم ختموي. د بدر د غزا نه مخکې چې کوم واړه غزاګانې دي یا کومه جنګي مهمات دي په هغې باندې به انشاءالله خبره وکړو. او بیا بس د بدر غټه غزا را روانه ده چې د اسلام یو اهم او یو فیصله کن جنګ شوی دی او هغه د تاریخ په لمحاتو کې او په اوراقو کې چې دی نو هغه په دې نن ورځ باندې شوی دی. اتفاق دا چې نن هم د جمعې ورځ ده او هغه د بدر هم د جمعې ورځ وه. نن هم د رمضان 18مه ده زمونږ په دې پاکستان او په دې هندوستان په دې علاقو کې هغه هم د بدر ورځ چې و نو هغه 18مه وه. به هر تقدیر چې دی نو دا یو عجیب اتفاق دی چې په دې سږني کال کې دا راغلی دی. نو بهرحال مونږ خو وی چې نن به د بدر غزا ته ورسو خو ونه رسېدو نو انشاءالله دا سلسله به دغسې جاري. الله عز وجل دې موږ له د عمل توفیق راکړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. الله تعالی په ټوله دنیا کې د دین عام کې خو خاص کر زمونږ پاکستان چې دی نو د پاکستان نوم هم چې دی نو اصل کې دی مدینه طیبه. پاک د طیبه ترجمه ده او ستان چې دی نو دا د مدینه ترجمه ده. ستان معنا ځای او پاک معنا پاک ځای. مدینه معنا خار پاک. نو دې د نوم په دې وجه یې خو چې دا به د مدینه د ریاست یو نمونه الله تعالی هغه وګرځي. الله هغه وګرځي. الله زمونږ 3 کاله وشو په دغه ارمان باندې زمونږ مشران چې د دنیا نه تللي دي ډېر مخلص مسلمانان د دې ملک لپاره قربانۍ ورکړې وي. الله تعالی د هغوی قربانۍ په ځای کې د دې نه واقعي هغه اسلامي ملک جوړ کړي چې د کومو خوبونه لیدلي مشرانو او د کومې دپاره قربانۍ ورکړې وي. الله تعالی د هغې شریعت او د دین او د ښایسته د برکاتو د نظام تحت چې دی زموږ د معاشره د په هغې کې نوره په هغه برکتونو په هغه خیرونو باندې الله تعالی سعادتمنه کړي. د هغې برکات موږ ته نصیب کړي. الله عز وجل د هغې دپاره چې څوک کوشش کوي الله تعالی زموږ صلاحیتونه هم د هغوی سره استعمال کړي. الله تعالی په حقیقي معنو کې په دې ملک کې او په ټوله دنیا کې اسلام او د اسلام بیرغ اوچت کړي. الله چې دې په لار کې څومره رکاوټونه دي هغه ختم کړي. الله د بیمارۍ زموږ نه لرې کړي. الله په خپل قدرتونو باندې لرې کړي چې څومره بیماران دي جمله بیماران ته شفا ورکړي او چې څوک الله تعالی درغلي دي زموږ د مسلمانانو نه د رحم او د کرم معامله ورسره وکړي. مونږ یو قاري صاحب په خال کې استاد هغه وفات شوی په دې بیماری باندې. والده صاحب هم وفات شوی د قاری محمد رحمان نومو پېښور کې بیا اوسېده او پرون چې د دغه اطلاع رااله الله دې ولا مغفرت وکړي. الله په دې رمضان مبارک سم لمحاتو کې چې نور څوک وفات شوي دي د ټولو مغفرت وکړي. الله عز وجل زمونږ د جدا شو مسلمانانو په حال رحم وکړي. زمونږ د جدا شو مسلمانانو سره د رحمت معامله وکړي د مغفرت معامله وکړي د جهنم نه مونږ ټول آزاد کړي. الله په دې میاشت کې مونږ ټول آزاد کړي. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلى الله عليه الكريم برحمتك الرحمن.